زمونږ چې کوم کاروباریان خلک دي، کوم دکانداران دي یا نور داسې د کاروبار شعبې سره تعلق ساتي، دغه وروڼه بایګان دی اکثر د خپل مال خرڅولو دپاره قسمونه خوري. اکثر دی قسم کوي یو څیز هغه به په ګاک باندې خرڅوي. د دې دپاره اوس دی قسم کوي چې یاره زه د خپل کم څیز دی، کم سامان دی، دا زه په دې ګاک باندې خرڅ کم، نو په ګټه یې په ده باندې خرڅ کم، یا په ده باندې خرڅوم، نو دی خپل ځان طرف ته رامایله کم چې یاره دی زما دا سودا واخلي. د دې دپاره دی قسمونه خوري. مثلا یو څیز دی په 100 روپۍ باندې خرڅوي او هغه ګاک ورته وایي چې نه مال یې په 50 روپۍ باندې راکړه یا مال په 80 روپۍ باندې راکړه، نو دی وایي نه قسم په خدای دا په دې باندې نه دی شوی، او په 100 روپۍ در کوم، نو قسم په خدای چې دا په 100 روپۍ ستا دپاره ښه دی. دغه شانتې نور قسم دی قسمونه خوري کاروباري یا بل څه، د دې دپاره چې یاره ماته د دې چې کوم څیز د زه دته ورکوم د دې په عوض کې ماته یو ښه قیمت میلو شي، ماته فایده وشي، ماته مالی هغه فایده ورسي. نو داسې کول د ګناه کار دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې انسان هغه قسم خوړلو سره د هغه مال خرڅوي، نو د دین د الله تعالی هغه برکت اخوا کوي. یعنی دی قسم خوري، د قسم په ذریعه سره د خپل مال خلکو باندې خرڅوي، د هغې په عوض کې دی مال ګټي، د هغې په عوض کې دی پیسې ګټي. اوس د دغه مال نه به الله تعالی دله برکت وباسي. اوس په ګور مونږه که چېرته دا انسان قسم کوي، دا قسم دی په رښتیا باندې کوي، نو د دې نه هم ځان ساتل پکار دی. علما کرام وایي چې د دې نه هم ځان ساتي. ولې؟ د هغې وجه دا ده چې ته 10 روپۍ ګټې، ته 20 روپۍ ګټې، د هغې دپاره ته د الله تعالی په شانتې عظیم الشان نوم استعمالوي. عظیم الشان نوم هغه ته استعمالوي د قسم په طور باندې چې یاره ماته 10 روپۍ ګټو شي، ماته 20 روپۍ ګټو شي، نو د هغې دپاره ته قسم کې. اوس که چېرته د دروغو قسم ته کې، مثلا ته هغه ته قسم وکړي چې دا ماته په 100 روپۍ باندې پروت دی، هغه ته اغشتې په 50 روپۍ باندې، د دروغ قسم ته وکړه، په دغه صورت کې دا ګناه کبیره ده، دا حرام دی، دغه انسان ته په برابر سزا ملاویږي ده. نو د دې نه ځان ساتل پکار دی. بله خبره دا ده یو طرف ته خو د ګناه شو، د ته به د دې سزا ملاویږي، بل طرف ته نبی علیه السلام وایي د دغه مال نه به الله تعالی برکت وباسي. 100 روپۍ به دې ګټي، خو 100 روپۍ به د ده دپاره د 50 روپو هم برابر نه، د دغې نه به الله تعالی برکت وباسي. برکت به څرنګه وباسي؟ یا خو به داسې چې د ده په کور به بیماری راشي، په ده به مشکلات راشي، په ده به تکلیفونه راشي، هغه مشکلات، هغه بیماری، هغه تکلیفونه چې دی ختموي، خامخا د هغې دپاره به مال پکاري، هغې دپاره به د مال ضرورت وي، هغې دپاره به پیسې استعمالی ته. اوس دغه مال، دغه پیسې چې د په قسمونو باندې ګټلې وي، هغه د ته په پته مو نه لګي، او دغه مال او دغه پیسې به د ده نه لاړې شي وابلځي. بل طرف ته یو انسان 10 روپۍ ګټلې دي، خو په ایماندارۍ سره یې ګټلې، د دین په دایره کې دننه هغه پاتې شوی دی، او هغه 10 روپۍ ګټلې دي، د الله د یرې نه هغه 10 روپۍ ګټلې دي. دغه 10 روپۍ د ده دپاره ډېرې فایدهمند دي په مقابله د هغه 100 روپو کې په کومو باندې چې هغه قسمونه خوړلي وو، بېځایه قسمونه یې خوړلي. د دې د وجې نه کاروباریان حضرات، دکانداران حضرات، هغه د خپل ځان سره سوچ وکړي چې دا کوم عادت په مونږ کې راننوتی دی، هسې بېڅه قسمونه مونږ خورو، د دې نه ځان وساتو، ځکه ګناه خو ګناه ده، او د دنیا کې چې کوم برکت دی، نو هغه برکت به هم د مونږ د مال نه لاړ شي. نو دنیا کې یو هم راته نقصان دی، آخرت کې یو هم راته نقصان دی. نو مونږ به هغه کار کوو چې مونږ ته دنیا او آخرت دواړو کې فایده، د هغې نه به ځان ساتو چې په دنیا او آخرت په دواړو کې مونږ ته نقصان را رسي. اوس اگر چې ظاهرا دې ځای کې لږ شانتې مالي فایده تا ته وشوه، خو دغه مال به هم ستا نه لاړ شي، د دې په مقابله کې به سزا هم بیا میلاویږي. نو ځان د دې نه وساتو، ګناه نه وساتو، او دا خبره کومو خلکو کې دا کارونه وي، نو هغې خلکو ته دا خبره ورسو چې هغوی ته پته ولګي چې کوم ګناه کار مونږ کوو، دغې ګناه د کار نه مونږ ځان وساتو. او که زمونږ او ستا په وینا باندې یو انسان د ګناه نه ځان وساتي، یو انسان د ګناه نه ځان بچ کړي، نو هغه ته چې کوم ثواب ملاویږي، هغه همره ثواب به مونږ ته هم ملاویږي.